پرانا ورځ سړی په اوږه شي، لاری په اوږه شي، موټر په اوږه شي، ماشوم په اوږه شي. د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی، هغه والا د جمال کوټې جلاب ورکړه، سړی چالو شو، شپږ شلې دسته یې وشو. زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یې وشو، ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تیوزي. بیا راغی وی کټ کې پرېوتو، 200 ته دستونه ورسېده. وی صبر کوه دستونه چالو دي، وی او چالو دي، وی صبر کوه لا فاسده ماده پکې پاتې ده. مړه لنډه دا چې زنکدن شو. حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې، وی دستونه چالو دي، وی او جی وی صبر کوه لا ګند پکې پاتې ده. مړه سات یې ووته. حکیم لراغه پلار خو به بړ شو، وی بچیا د مرګ خیر دی خو چا فاسده ماده پکې نه ده پاتې. تاسو نه به فاسده ماده او باسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې کښې. زمونږ ډیپټي کمشنر یو هغه له پښتو سمه نه ور، یو هلک راغی ما ته وایي چې لږ زما شپارس وکړه. مال ولې؟ ویل ضرور واده مې دی چې پکې د ډسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ډسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت به غواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وایي دیواس اجازت دیوا؟ مل دے دینا ڈسکو کے ویل ڈسکو لاہور تے پنڈی سے کنجریان اولیان دے نچانے واسطے. یارا دا ڈی سی پا مخ کی می چاگالک یو شرط پا دا مخ ہوا دی وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا نو پا ما دی دا ڈمو شپارس کو دا آغا زلیل قوم. پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وویل وی او سی ډي ډیري راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وي سی آر ګوري. ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده ټول خلک یې وویشته دا سیډي والا هم څوک دله دی د ده ښځه او لور هم بار ګرځي نو دله نور څه په لاس نه ورتله نو ما پسې دا لکۍ وتړل او لګیا اوسئ لګیا اوسئ زه هم لګیا یم ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه ده زما خلاف بیان ورکړی و چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني مالمون خو ټول حقوق منلي یو پاتې دی یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلوربول شو ته را باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پوره کړی نه. مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستان وشو د ښځو شاپنګ پکې ختم نه دی. په بوش تیزونه لګېدلي دي. اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی. کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا چو مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي نو دا خانان دي داسې روان دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولی دی او جومات مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شو وایي ورته که نه وایي دا چڼي مڼي نو دغه چڼی چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تلی شي تاسو له خو د مړي لمبا هم نه درځي لندن کې نه
او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ کله چې د امامان هم لږ په قهر ووړي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کي الله اکبر الله اکبر الله یو کابلی ملا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي او ملا خبره وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختی وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالا ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام نه وګرځولو څښاک مې واغستو ترې رالم بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جومات ته را نه شئ ملا او ملا یو څلور منډواڼې مونږ کور کې راغلی دي څلور منډواڼې څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبۍ خو نه شي بوتلی قبر ته نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې تماشې نه خو نه یې راغلي او نه بایسکوپ له راغلي یې ولاړې ولاړ به یې که ناستې ناست به یې که کړت هم واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ حالات ښه نه دي دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن مرګ ماته نصیب شي زمونږ حفاظت به کوئ حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ بیا ټتېږئ قسم په خدای ځان ته م راغواړم او دا کونټۍ مې درته ساتلې ده